ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال. انسان کے پیدائشی طور یو صفت تے چے هغه د انسان د پاره د تبعی ذریعہ ده. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې دغه صفت نه ځان وساته. هغه ته حسد وای. حضور پاک مبارک فرمائی ایاکم والحسد، اے مسلمانانو د حسد نه ځان وساته. فإن الحسد يأكل الحسنات، حسد داسې نیکي خوري کما تأکل النار الحطب، لکه اور چې خشاک څنګه خوري. خشاک دی په اور کې واچو، لږ ساعت پس چې ګورې نو خشاک به ختم شوي، ایره به ترې جوړه شوي. دغه رنګې که یو سړی نیکي کوي، مونځ کوي، روژه نیسي، حج کوي، زکات او صدقه ورکوي یا نورې نیکۍ کوي، خودی پزړه کې د مسلمان سره حسد ساتي، دا نیکۍ ولا داسې ختمي لکه اور چې خشاک ختمي. حسد څه ته وایي؟ حسد دې ته وایي چې الله یو انسان له یو نعمت ورکړي او ته وایې چې خدای دا دې ولې ورکړی دی. پر خپل زړه کې دا سوچ کې چې دې بل له دا نعمت ولې ملو شوی دی، دا دې مالدار ولې دی، دا دې عالم ولې دی، د دې سړي دا خلک عزت ولې کوي، او دا سپینه جامې ولې چولې ده، او دا خشته ولې دی. دا سوچونه چې یو سړی کوي دې ته ورونو حسد وایي. دا ډېر خطرناک جرم دی. یو خو د حسد سره پړه کې مسلمان سره بغض راځي. څوک چې چا سره حسد کوي، مونږ پښتو کې کینه ورته وایو، بغض خامخا راځي. دویم دې سره کبر راځي په زړه کې. نو حسد ځان له ګناه ده او کبیره ګناه ده، ګناه کبیره غټه ګناه ورته وایي. او چې کوم بغض پړه کې راغی، بغض هم ګناه کبیره ده. او چې کم کبر د سړي په زړه کې راغی، دا هم ګناه کبیره ده. او کله دا حسد د مسلمان قتل او قتال ته ورسي، د حسد د وجې نه بیا مسلمان مړ شي، یو لګي شي بل مړ کي، دا غټه ګناه شوه. دشمنی پکې راشي، یو بل سره روانه راشي، یو بل پسې خبرې غیبت کوي، بیا د دې ټولو ګناهونو جرله حسد دی. خدای دې مسلمانو ساتي. په اسمانونو کې لومبې حسد دا شیطان کړی دی. حضرت آدم علیہ السلام چې کله الله پیدا کو، نو دې فرشتو سره یو مشوره غوندې وکړه چې زه په دې بخت د ځمکه یو خلیفه پیدا کوم،
سنگم خوخه ده. نو فرشتو مخ کې پدې مخ د ځمکه پیریان لیدیو، پیریان الله مخ کې پیدا کړیو، پیریانو یو بل سره قتل و قتال کول، یو بل به وجل او پدې ځمکه کې فساد کاو. نو فرشتو دغه تو قتل چې دا خلیفہ په ځمکه کې پیدا کې، اب هم لکه د پیریانو غوندې وي، دی به هم په ځمکه کې فساد کوي او قتل و قتال به کوي. نو فرشتو الله ته وی الله په ځمکه کې نور مخلوق ما پیدا کوا، زمون خدا رہے دا، ځکه مونږ د پیریانو حالت په ځمکه کې لیدلې دی. دی به هم یو بل سره قتل و قتال او جګړې کوي او فساد به کوي، الله ته به خپه بیا. د فرشتو د الله په خفګانو الله بیا به ته خپه. او که عبادت له پیدا کې، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، خدای مونږ ته عبادت کوو کنه بل چاته ساجد. الله وی انی اعلم ما لا تعلمون، مال چې کما پویشتنو هغه پویستاسو نشتا، یو خلیفہ پیدا کوم. شیطان دا خبرې واورېدې، هم په پیش ځکه دې برا په فرشتو کې اوسېده. دومره عبادت دی شیطان کړو چې دا خپل عبادت په ذریعہ اسمان ته رسېدلی او د فرشتو په ډله کې بالته اوسېده. رب العالمین د آدم علیه السلام د جوړولو دپاره د ځمکې نه خاوره خټه راغونډه کړه او هغه خاوره په جنت کې یو ځای کې د هغې نه د آدم علیه السلام یو تابوت جوړ کړ، لا روح پکې نو اچولې. نو فرشتې به هم پې ګرځېدې چې ردنه به خلیفه د الله جوړېږي، او شیطان به هم پې ګرځېده چې ردنه به خلیفه جوړېږي. شیطان چې راغی دې له ټینګړی ورکړه دې خېټې له، چې ورکړه ټنګ ټنګ یې کول، یاره وی شی نقصاني دی ښه، ځکه کم شی چې ټنګ ټنګ کوي ډډي دا خراب شي وي، کمه اونه چې ټنګ ټنګ کوي ادنه ډډه هغه خرابوي، او کم لرګی چې ټنګ ټنګ نه کوي دنه ډډه نی هغه ډېر قیمتي وي. نو چې دا خېټې له ټینګړی ورکړه او ډډوالی ته معلوم کړو چې دا خو ټنګ ټنګ کوي دنه ډډ دی، وی شي کې نقصانات ډېر دي. دا حقې وخت نه د پړه کې ګورې حسد د حضرت آدم علیه السلام سره پروت و. عبادت بره زه کوم په اسمانونو کې، او خلیفہ الله بل جوړی، پیریان شته زما بچی او زما اولاد، پکار دی چې ما ته حکم وکړي چې دا خلیفہ ګان شي، نو بل به خلیفہ پیدا کوي. بغض حسد واغشت. کله چې حضرت آدم علیہ السلام کې الله روح واچو او انسان ته جوړ کو، نو الله حکم وکړ دې ټولو ته، دیم پکې موجود و خو فرشتې زیاتې وې او دې پکې کم و. اسجدوا لآدم، ځکه نه دې آدم ته سجده وکړې، فسجدوا الا ابلیس، ټولو فرشتو سجده وکړه، سره د دې چې فرشتو دا مشوره ورکړې وه چې مې پیدا کوه. هغې شیطان نه مشوره نه وغوښتې، شیطان ته نو ویلې چې آدم پیدا کوم، شیطان دا نو ویلې چې مې پیدا کوه، او فرشتو دا ویلې چې الله مې پیدا کوه. نو پکار دی چې بغض کو حسد کو چې فرشتو کړي چې الله مونږ خو درته وی مې پیدا کوه، نو تا ولې پیدا کړه؟ الله مونږ خو وی چې خلیفہ ته ضرورت نشته، تا ولې دې جوړ کړه؟ یاره مونږ خو ته سجده نه کوو. نه، فرشتو دا ونه وی، بس یو خپله مشوره د خپلې پوهې متعلق الله له ورکړه، او بیا د الله د فیصلې مطابق د الله فیصلې ته سر ښکته کړ. الله ته وی چې سجده ورته وکړه، ودرېږه سجده ورته کوو. حضرت آدم علیہ السلام ته ټولو فرشتو سجده وکړه، ابلیس ونه کړه. چې فرشتو سر اوچت کا وی کتل چې دې سپېره خو ونه کړه، نو هغې دویمه د شکریې د وجې نه وکړه. شکر دی الله چې مونږ داسې سپېره نه یو لکه دا سپېره چې الله دې تپوس کوي، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ما په خپل قدرت او په خپلو لاسونو
یو انسان پیدا که یو خلیفہ تا ولې ورته سجده ونه کړه؟ څه چل دی؟ زما اډر درته ما پیدا کړی دی، دا خو زما حکم منلو. وی خلقتنی من نار و خلقته من طین، زما شان زه دومره راکوټې نیم چې د ترې سجدې کو، زه خو ډېر اوچت شی یم. د اور نه پیدا یم، رڼا کوي رڼا، لمبه کوي، اور اوچت بره خیجي، خټې نه دی پیدا دی، تک توره خټه څخه بدبویه، خلک پې پلیتي ګندګي او خپېږ دي. نو ماله څه مناسب دی چې د درته سجده وکړم؟ فرشتو دا ونه وي چې موږ د نور نه پیدا یو. د اور څه شی دی؟ نور رڼا ده، رڼا. اور څه شی؟ ګوره حسد یې وکړه د آدم علیه السلام سره چې تا د خلافت دا لوی منصب دله ولې ورکې، ماله ولې نه راکې؟ زه له ده نه مخکې پیدا یم، دې زما نه وروسته پیدا شو، ما عبادت کړی دی دې بلاکۍ، زه د اوره پیدا یم، دې د خټې نه پیدا دی، او زما بلا بچی دی په مخ د ځمکه، نو ماله ولې خلافت نه راکې چې دله ورکې؟ د هغې حسد د وجې څونه ګناهونه پیدا شو. یو یې کبر وکړ، حسد سره کبر لازمي. دویم د الله سره مقابله وکړه، د الله حکم یې ونه منه. او دریم الله سره په مقابله کې پرېوت. الله ورته وی ښه دی ونه کړ، وی ښه مې کړي دي. ګورو به ګوره الله ته یې بړې والی، ګورو به دی به ته خلیفه کې او د بچي به په دنیا کې پیدا کېږي یا هر ځای کې چې پیدا کېږي، زه پوه شه او د دې بچو سره پوه شه. دله به د هر طرف نه په ده حمله کوم، د مخې نه به یم پې کوم، د شا نه به یم پې کوم، د ښي طرف نم، د ګس طرف نم، د بره طرف نم، او چې الله ستا کم د ده نه امیدونه دي یو به نه پوره کېږي. توره خدای سره مقابله شو. حسد دونه خطرناکه ګناه ده. نو په اسمان کې لومبې حسد دا چا وکړه؟ دا شیطان وکړه، ابلیس. په ځمکه کې بیا لومبې حسد چا وکړه؟ د آدم علیه السلام زوی قابیل. دا بقاعده وه چې د آدم علیه السلام بیبي و حضرت حوا علیه السلام، د هغې نه به دوه بچي برخ پیدا کېدل، یو به هلک و یو به جنۍ و. یو غلطه خبره مشهوره ده، وی سار به هم بچي کېدل او مازدیګر به هم کېدل. دا دروغ دی، دا غلطه خبره ده. لکه څنګه چې عام د انسان په نهه میاشتې کې یا څه کم زیات اولاد کېږي، دقسې بچي به پیدا کېدل، خو الله به زر زر لویول. نو کم الک سره چې به کومه جنۍ پیدا شوه، هغې سره به د هغه نکاح منه وه، او بل کال نه چې به کوم الک او جنۍ پیدا شو، د هغې به هم یو بل سره نکاح منه وه. د یو کال الک له به یې د بل کال د هغه بل برغونې خور په نکاح کړه، او د هغه بل برغونې خور به د دې مخکني برغونې رور سره په نکاح کړه. اتفاق دا چې قابل سره کومه خور پیدا شوه خشته و ښکلې و، او حابیل سره چې کومه خور پیدا شوه خشته نه و ښکلې نه و. حضرت آدم علیه السلام د الله د فیصلې مطابق او د شریعت د قانون مطابق دواړه زامن کېنول. قابیل ته وی وی د حابیل برغونې خور به تا ته په نکاح کم، او حابیل ته وی چې د قابیل برغونې خور به تا ته په نکاح کم. قابیل د اوچت شوی، دا ولې؟ دا چرته کېږي؟ زما خور ما سره چې پیدا ده ښکلې ده، هغه ماله مناسب ده، ځکه زما برغونې پیدا ده. او حابیل پیشه او خپله خور یې پیشه، زه خپله خور دله نه ورکوم. دی په ما ولې اوچته؟ مشر زیم، مخکنی قابل پیدا، مشر زیم، خور زما ښکلې ده او دا ته دله ورکې، دا نه منم. ګوره حسد یې وکړه، د حابیل سره حسد وکړه چې دی به څنګه زما خور په نکاح اخلي. نو څومره ګناهونو کې مبتلا شو. یو ګناه خو یې دا شو چې د آدم علیه السلام پلار یې دی، هغه سره یې ډغره وواله. دویم د خدای پاک حکم یې ونه منه، الله سره یې ډغره وواله. او دریم څه کوي؟ شیطان راغی وسوسه ورته واچوله، وی هر کله چې ستا دا خور به هغه ته په نکاح کېږي، ځکه دا قانون دی. وی څه وکم؟ وی دا رور دې مړ کا، لار به درته خالي شي.
آدم علیہ السلام دواړو ته بچی دی یو چل د تخیم قربانیو کې چې دا چا قربانی قبول شو او په حق یې ځکه ما خبره خو منې نه. هغه زمانه کې به د خیرات د قبلېدو دا طریقه وه چې د بر نه به اور راکوشو هغه شی به وسوځو. نو چې د چا خیرات به قبول و اور به سوځاو او چې د چا اور به خیرات ونه سوځاو دا به د نه قبلېدو نښه وی قربانیو کې. نو دی قابل با پټی کرل زمیدارو او حابیل با گډان او چیلے ساتلی حابیل. نو حابیل لار یو خشتخ کولی گڑی راوست او غیر اللہ پا نوم ذبح کو او پا یو غر د پاسه اغوخه کی خونده او قابل کی اغا فطرت پروتو دشمنی حسد د خپل پلار خبر ام نمانلا اغا سسخا غنم منم غلر آواغشتا او ادا د خدای پا نوم خیرات پا یو غر کی خونده اور راغی د حابیل اغا گڑی اسوزاو او د قابل اغا غلا غسخا قبول نشوا. آدم علیہ السلام ورتوی کن وګوروي دا هغه قرباني قبول شو استا قبول نشوا اپا حق دی او ته پنا جایزه نورم حسد زیات شو چې ښا دا هغه قرباني قبليږي او زمانه قبليږي نه منم د پلار دا فیصله. حضرت آدم علیہ السلام حج لاله او قابل را لگی شو شیطان ورته وسوسه واچولوي دارور د ملکا لار بدته کولوش او کدارور د جمدی وینو ګورستا دا خور غلا خامخا ور کوي بس چت شو کانه را واغشتا او دی حابیل توی د فیصله نه صبرېږي او کنه صبرېږي مړ دی کو او دا خو د ما د پلار وینا ده د ما پلار پیغمبر دی او دا د خدای وینا ده. وی وجنم دی وی کتم وجن ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله زد الله نه یریګم کتم وجن مړ می که خو لاس در باندې نه پورته کو. قابل لګی شو حابیل مړ. حضرت آدم علیہ السلام راغلی دی حج له بیت الله له چې واپس دی علماء لیکلی دی نو بعضی سیزونه بدل دی پا بعضی اونو کې میوه نشتا پا بعضی اونو کې غنی و ازغی پیدا شوی دی بعضی سیزونه وتا بعضو کې میوه شتا خو چې را شوقی تراخه ده الله داسې شوی دی دا خدا ځینې میوه ترخه شوی ده او ځینې میوه خوږه ده بعضی بوټو کې میوه نشتا بعضو کې ازغی و غنی پیدا دی. حضرت جبرائیل علیہ السلام والا راغی وی دا انقلاب پا دی مخدز مکہ والی راغلی دی وی داستا یوزوی قابل لگی شوی دی غبلی وجلی اللہ پی دم رخپ شوی دا زرگونو لکونو کرولونو اربونو بوٹونے میوہ ختم کلا او دا دیرو اونو میویت رخکلا او پا دیرو بوٹو کی غٹ غٹ ازغی را پیدا کلا. دا حسد وجه ده. حسد د وجه نه بغض پیدا شو او بیا دا بغض چې کله پیدا شو سوی د حسد د وجه نه بغض پیدا شو د پلار خبره ونه منله د الله خبره ونه منله او بیا د حسد د وجه نه رور ملک او دنیا کې څومره لوی انقلاب راغی. رور چې ملک اوس شیطان خو سړی ته شیطانه چلخی دروغ چل غوته نه خي اوس به رور سره سکو اوګه به ګرځاو کله به یو خوړو کله به بل خوړو دې سره سوکم دا لومبه قتل چې په مقدس مکه موجود شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لومبه د قتل د مسلمان بنیاد قابل کې خود نو تر قیامت پورې چې څومره خلق قتلونه کوي د قاتل چې څومره ګناه کېږي د دې ټولو برابر ګناه به د قابل هم کېږي. حسد دونه خطرناک شی. بیا یو کارغه راغی بل کارغه مړ کړ الله ورته چل ښه نو بیا چې دا کم کارغه لګي شو بل یې مړ کړ نو هغه په ځمکه کې لتې ووالې والدان لیکند او کنستا نو په مخو کې هغه مړ کارغه راوسته نو په هغې خاوره کې واچو
او خورې پې د پاسه واچولې. وی اوهو دومره مې چغې والې او دومره مې رور مړ کا او طاقت مې دومره نشته چې د قارغه نه مې عقل کمزورې دی. هغه له د خخولو چل ورته و، ما له د خخولو چل نه راته. نو کندیو کې کنستل او حابلې پکې واچو. دا د حسد وجه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا کافر پس دشمنی کول. مدینه منوره کې غټ کافر عبدالله ابن ابی غیر دشمنو. د حسد د وجه نه منافق او منافق په خولې به باقاعده کلمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بالکل په خولې به کلمه مونږ به هم کو جمعات کې د نبی علیہ السلام سره او داغه په حکم به جهاد لم. ته جهاد څومره ګران کار دی، لیکن د حضور پاک سره حسد او حسد داغه حسد د وجه منافق. یو ځل حضور پاک دی او صحابي تپوس کو په مدینه شریفه کې، دا لومبه زمانہ و چې پلا رضی نو ګډ وډ خلق ناس دي، پکې مسلمانان هم ناس دي او پکې مشرکان هم ناس دي، یهودیان هم پکې ناس دي او دا عبدالله ابن ابی د منافقانو سردار دیم پکې ناس دي. خو دې وخت کې لا دا نفاق نو اختیار کړي، لا دغه وخت کې کافر. پیغمبر علیہ السلام چې پلارته نو په یو ساروی باندې سورو، دا هغه ساروی دوړي اوچته دی، د پوزه پټه کړه داسې، او نبی علیہ السلام ته پسپک نظر وکتل. سړی وي په موږ دوړې مه رالوځوه او ستا د دې ساروي دا بوی په موږ ښه نه لګي، هلته کې دا ساروی دی خوا بوځه. ګوره حسد یو حسد. حضور پاک مبارک زر د ساروی نه کوشو ورغې سلام یې واچه. د قرآن شریف یو څو آیتونه یې ورته وویل او دې ټولو خلکو له اسلام دعوت ورکړه چې تاسو مسلمانان شئ. عبدالله ابن ابی ورته څه وایي؟ یاره وایي که دا خبرې دی دا قصې پسې دی رښتیایي که نه، نو خپل کور کې خلکو ته کوه، مونږ له څه لپاره مازغه پې خرابې، مونږ په دې مه تنګوه. خپل کور کې کښېنه چې هلته څوک درځي دا قصې پسې ورته کوه. داسې په سپک الفاظ یې وویل. یو صحابي ناسته وي د الله رسوله مونږ ته دلته وایه مونږ پې خوشحالېږو. بعض کافران وی نه مونږ پې خفه کېږو، نه به وی جګړه جوړه شو. پیغمبر علیہ السلام هغه جګړه ختمه کړه. چې لاړ د هغه صحابي تپوس له انصارو د یو قوم مشر چې څنګه ورغې، نبی علیہ السلام هغه ته ګیله وکړه. یاره وی عبدالله ابن ابی خو نن زما ډېر سپکاوی وکړ، په لاره تلم نو مې ما ته سپک وکتل او زما ساروي دوړې وکړې نو هغې ته هم په سپکه وکتل او بیا ما دعوت ورکړه نو مې راته ډېرې سپکې ووې. صحابي ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله مه خفه کېږه، وی ستا د راتلو نه لږه موده مخکې د دې ټولې مدینې او ګردونوا خلکو دا فیصله کړې وه چې دا عبدالله ابن ابی خپل مشر جوړی، دی بادشاه کو د دې خپل علاقې او د مشرۍ تاج پټکې ورته په سر و. دا پټکې د مشرۍ نښه ده، دته یې د مشرۍ پټکې په سر و. خو ته چې رالې مشري لاړه برباده شوه، خلک ټول تا پسې شو. بیا خو نبی علیہ السلام د ټولو مشر دی، د صحابه او د مسلمانانو مشر خو بیا پیغمبر علیہ السلام دی، بل څوک خو نشي کېدی. نو خلک ستا تابع شو او تر دې ټولو خلکو مشر شوې، نو د تا سره حسد پیدا دی، د دې وجې دا چلونه کوي. مه خفه کېږه، که ته نه وې راغلی نن به زمونږ د ټولو بادشاه دی، خو ته رالې د بادشاهي ختمه شوه، د مشرۍ پټکې لاړ په خاورو کې پرېوت. د دې وجې نه تا سره دی دا بغض او حسد کوي. دی ګوره د حضور پاک سره حسد ظاهر کې به باقاعده کلمه وی، یارېده بیا وروسته کلمه شروع کړه او منځونه به هم کول او جهاد ته به هم ته. خو موقع به تلاش کوله چې کله به د پیغمبر علیہ السلام څوک خلاف خبره وکړي چې زم پکې ځان وردن نه کړم. یو ځل په یو جهاد کې د
یو انصاری د مدینه د باشنده او د مهاجر په منځ کې جګړه رااله په یو حوض باندې ساریو بکول او پاغه کې جګړه جوړه شو چې جګړه جوړه شو ا مهاجر لګي شو هغه انصاری په سر وو انصاری چې غکړی ال الانصار انصار راشه شابه زما مدد وکي مهاجر چې غکړی ال المهاجرین اے مهاجرین راشه زما امداد وکي چې نبی علیہ السلام دا خبر اورید په خپش وی دا بدبوی اوسخه اوازونه خلق ولې کوي چې مسلمان دی نو دې کې قومیت نشته چې دا زما قوم دی او دا د قوم دی کدا هر قوم دی او مسلمان دی نو ستارور دی دا پکې نشته چې انصار دی انصاری دی انصار ته आवाज کوي او مهاجر دی مهاجرین ته आवाज کوي دا غلطه خبره ا جنگ ختم دا عبدالله ابن ابی د منافقانو سردار په دې موقع موجودو دته چاوي وی هغه د مهاجر زمونږ د مدینه او صالح وه نو دغه قوم ته دغه دې موقع په تلاش کې وی ښا ډېر سپکه خبره د حضور پاک پشان کې وکړه ډېر سپکه خبره او دا ویل ارجعنا الى المدینه لا يخرجن الاعز منها الاذل یروي دا سکار چې مدینه ته لاړ شو کنه نو موږ د عزت خلق یو او دا مسلمانان بی عزت خلق دي موږ بدیو باسو پرې دوی نه دا مهاجر بشړو یو صحابي راغی حضور پاک ته دا خبر وکړه دغه وی چې د مدینه خلق به زما مرګري شي او نبی علیہ السلام او داغه مرګري به باسو دا چته کې دی شو د مدینه خلق خو په حضور پاک ځانونه قربانو پته وتاو لګی چې د خلینو خو مغول وتل غلطه خبره وته خلق خو بیان مرګري کېږي نو حضور پاک د پس سوال جواب وکړ عبدالله ابن ابی پسې وی خواراشه وی تا دا خبره کړې ده نو قسم یې وخوړه وی زما دې په خدای قسم یې کدا سم ویلي دروغ یو حضور پاک دا صحابی نه خپشو وی ګورا په دروغ لري په سړي الزام لگا قسمونه خوري چې دا مان دي ویل او تا ویلې دي صحابي غریب خپشو چې خدای دا خو پیغمبر علیه السلام ته دروغجن شوم خدای پاک په قرآن شریف کې آیت نازل کړ چې دې صحابي در تسوی دي ټکی ویلې دي او دې منافق بدبخت په دروغ قسم خوړه دا خبرې کړې نبی علیہ السلام چې کله مدینه شریفه تلا د زوی سوچا مسلمان او د عبدالله ابن ابی او د زوی نوم عبدالله هغه پیغمبر علیہ السلام ته کېناس وی سیب زما پلار ستا په حق کې سپک لفظ ویلې دي نو موري دلی دي چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی نو په بل چې مو وجنه ک وجنه نو ماته وا چې دې ملکو اوس به زما د پلار سر ستا په خپو کې پروت دی حضور پاک وی نه دا دروغ دی نه پتا وجنمو نه په بل چا وجنم سره د دې د زوی ورپسې لاړ دې پلار را روانو او د ساروی نه راکوس کو او د دې گریوان نه کلکونه دی وتوی د عبدالله ابن ابی الک عبدالله ته زما زوی نه ویم کنه ګور هغه خوږ زوی او د دې پلار او د زوی ډیره مینه یو بل سره اسیم د پلار او د بچی مینه او زما خوږ زوی نه زما تاسو رسول مینه او ستاره سره رسول مینه وی بابا بالکل ډیر مخوخ وی او زدم ډیر خوخم خو زما د په خدای قسم چې د رسول الله مبارک د خپل دوړي تم زما په نيز نه رسي تا غوندې سونه پلاران بداغه قربان کم تا د حضور پاک په حق کې د ذلیل لفظ استعمال کړي چې هغه ذلیل دی او د عزتمن مو د مدینې نه به وباسم تورې او په سوچته کړه وې دا سر د قلم کو تا د پیغمبر په شان کې ګستاخی ولې کړې ده وې شاب اوس بدا سي وې چې ذلیل یم او نبی علیہ السلام عزتمن دی اله دې پریدم وی خز ذلیل مو حضور پاک عزتمند دی وی بیا وایا وی ذلیل مو حضور پاک عزتمند دی وی بیا وایا وی ذلیل او حضور پاک عزتمند دی وی دوست می پرې خو حسد داغه نه وته زوی سونه سوچا مسلمان لیکن داغه سپیرنه حسد نوزی کوم وخت چې مری نو بیام سوچا مسلمانی نه قبلای او یقینی سونه دی زوی ته
وی چې زه کله مړ شم نو پیغمبر علیه السلام به راولي چې جنازه په مو کې. ورته پته و چې دی خو په ما جنازه نه کوي. او د پیغمبر علیه السلام نه به کمیس اخلي ماله به راوړې نو د ما کفن کې به د هغې کمیس شاملی. مطلب یې دا و چې د هغې کمیس به د برکتي نو ما ته به الله عذاب نه راکوي. ګوره دونه ورته پته. بغض حسد خطرناک شی دی. ولې شیطان ته دا پته نه چې زه د خدای خلاف کوم اور ته به ځم. شیطان ته دا پته نه و چې آدم علیه السلام ته سجده ونه کم ذلیل بشم. شیطان ته دا معلومات نو چې د خدای مقابله کوم د خدای دشمنی کوم دنیا کې خو به وکم خو مال آخرت کې به الله سزا راکوي. لیکن حسد یې پړه کې پروت دی. حسد خطرناک ګناه درونو الله دې ته وساتي. زوی راغی نبی علیہ السلام ته وی دا الله رسول زما پلار وصیت کړی دی. پلار مې مړ شو وصیت یې کړی. یوې دا وصیت کړی دی چې جنازه به پرې ته کوې او دویمې دا وصیت کړی دی چې ته به خپل کمیس راکوې چې دې پلار ته لمبولو نه پس ور واچوم. حضور پاک زر خپل کمیس وله ورکړ وی دا ورته واچوه. حضرت عمر راغی وی صاحب هغه منافق له خپل کمیس ورکړه. دا د منافقانو مشر. وی عمر دا مې وله بدل خلاص کړ. د بدر په قیدیانو کې زما تره حضرت عباس نیولی شوی او د هغه کمیس نو دی عبدالله وله کمیس ورکړی. عبدالله ابن ابی دی د هغه په قد برابرو دواړه لږ لوړو نو ما وله هغه تره بدل خلاصاو. او زوی ته وله وی چې کله جنازه تیاره شي نو ما ته ووایه زه به درځم جنازه به پرې کوم. چې جنازه تیاره شو نو زوی ورپسې راغی وی صاحب د پلار جنازه مې تیاره ده. حضور پاک لار صحابه هم ورسره چې څنګه جنازې ته ور مخکې کېده حضرت عمر ور منډه کړې د لمنې نه یې کلک ونیوه. د الله رسول په چا جنازه کې بی بی حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها هم د تهمت لګولی. ابو جهل دا ګناه نه ده کړې. دشمن و د پیغمبر علیه السلام مخ په مخ ورسره جنګېدلی دی لیکن کورنو کې وله ګوتې نه دی والی. عتبه دشمنو شیبه دشمنو ولیدی دشمنو امیه دشمنو غټ غټ دشمنان د مکې پیغمبر علیہ السلام سره مخ په مخ جنگیدلی دي لیکن د نبی علیہ السلام په جامع داغ نه دی لګولې او د سپیره خو هغه نه دی برېښې. قرآن شریف بیا د عائشې بیبي صفیه وکړله. قرآن کې آیت نازل شو اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة. دا خلق دا بیبیان بری دی دا دوی چی دی دروغ وی دروغ. الطیبات للطیبین پیغمبر پاک دی بیبیان بیم پاک دی. دا پاک شخصیت پا نکاح کی پہلی تخذہ نشی راتلے دا پاکی دی بیبیان. قرآن صفحی ورکلا حضرت عمر ورطوئی ویدہ اللہ رسول دا ظالم دی پدس جنازہ کے فلان کی وقت کی تا پس دا ویلی دی فلان کی وقت کی دا ویلی دی فلان کی وقت کی دا ویلی دی او تا پاندے دا الزامون لگولی دی. نبی علیہ السلام ہوتی اخر عنی یا عمر رستش ما مرا نسا بیاوتا عمر وی خدای قرآن کی ندی بیلے ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. فتدیل او یا ظلم دا خدای پا دربار کے بخن اغوال بیم نبخم او یا کرتم بخن اغوال نی بخم. نو تسنگ جنازہ کے حضور پاک عجیبہ شخصیت ہو گئے کہ چاہ بغض حسد کو دی بہت سارا نکو. حضور پاک ورد سوئی وی عمر کما تا پتاو لگی دا کہ دا او یو ظلو نا پزیات اللہ بخیز بولا دا او یو نزیات بخن اغوال دا زمانی دشمن او پکورنو چارو الزام لگول او جامع داغدار کول او امات اللہ او یا کرتا ویلی چی او یا کرتا بخن اغوالی نبخم که دا او یو نزیات بخلی کی گی دا او یا نزیات والاغوالم. رستو شو عمر رستو شو پا جلا شو عمر. نبی علیہ السلام جنازہ اکلا او بیا دون احسان وسر اوکا کہ دا جنازی نا پس قبر تیم پخپل کستا او خپل لال مبارکیم پی دا پاس اوتو کلے او لحد کے خود کہ دا قبر نرو جبریل علیہ السلام دا آیتو نروڑل لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. گوری پام کو نن دے اکڑل
خو عمر چې سویل اٹھی کی ویلی دی دنن نپس چې د دې منافق په قبرم او ندرېږي او جنازم په ونه کې او منافق په جنازه نه کې دومره خطرناک دشمن ګور ورته پته وه او حضور پاک ته قرآن شریف کې الله وایي لا تصلي على احد منهم مات ابدا په دې خلکو په جنازې نه کې ولا تقم على قبره په قبر به دعا تم نو درېږي دومره خطرناک مجرم دا د سره وجنه د حسد د وجنه نور سنو د حسد او بغض حسد خطرناک ګناه ځکه حضور پاک فرمایي ایاکم والحسد دا ابو داود حدیث ته د حسد نه ځان وساته فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب وی حسد داسې نه کې خوري لکه اور چې خشاک خوري یو پس خیدل دی دا جایز دی پس خیدل څه ته وایي غیبته ورته په عربی کې وایي حسد خودی ته وایي چې خدای دلته د علم ولې ورکړی دی دا مال دی ولې ورکړی دا حسن خشتوالی دی ولې ورکړی دی دا خدای سره جنگ کول دی او یو پس خیدل دی غیبته ورته وایي په عربی کې پس خیدل دی ته وایي چې خدای دلته د علم ورکړ زه ورسره حسد نه کوم حسد کې بلې دا سوچي چې د علم نه وي دا مال یې نه وي د عزت یې نه وي او په پس خیدو کې دا سوچ نشته خدای د دا مال نصیبي خو مال هم داسې راکړي د علم نصیب شي بدی مې نشي مال هم داسې راکړي د حسن نصیب شي بدی مې نشي خو مال هم داسې راکړي دا بیا جایز نه حضور پاک فرمایي لا حسد الا فی اثنین وی پا دی حسد نا غبتا مراده ده پس خیدل وی دو کسو تا پس خیگه دو کسانو تا رجلون آتاه اللہ مالا فسلته على هلكته فی الحق یو اغه انسان چې الله ولا مال او دولت ورک او بیا الله ولا ځکه دا واچو لچ شاب په نیک لار کې د عمل دولت لگاوا د تو پس خیگه دو آیا پلکی چې خدایا کدا سے مال دی مالم را کړی وي د دې نصیب شي او کدا سے مال دی مالم را کړ چې زم نه کې پلارو کې لګو دا جیز دی ورجل آتاه الله الحکمه فهو يقضي بها ويعلمها اغه انسان چې هغه الله علم ورکړ دا بنوي چې خدای د علم دی ولې ورکړ دا به وي چې الله ګور دل د علم ورکړ دی علم په برکت د خلکو فیصله کوي او خلکو ته خی خدای کدا سه علم د مال راکړه د دې نصیب شي او کمال دې راکړو زبم د خلکو مینس کې په علم فیصله کوما او زبم خلکو ته د علم خیم دا جیز دی او خراب سیسته پس خیدلم غوري ګناه ده نبی علیہ السلام فرمائی سلور کسان بیانی سلور کسان مثال ورکی تو ترمذی شریف کې دا حدیث ته په ابو داود شریف کې مشتا یو هغه سړی دی چې هغه عالم هم دی او مالدار هم دی علم هم شته او مال هم شته دې د مال د خدای په لار کې لګی جماعت په جوړی لار په جوړی مدرسې سره امداد کوي طالب سره امداد کوي او غریبانانو مسکینانو سره مددونه کوي حج په کوي عمره په کوي طواف لپیږي قربانی په کوي صدقه فطر کوي ور په خزه کې د خپل مال لګي یو دا سړی دی دویم سړی هغه دی چې دې سړی ته پسخېږي دی وای یا الله دې سړی د خدای ډېر مال ورکړی دی او پوهه دې مو ورکړی دا خدای را د خو نصیب کې خپه پېنه الله کدا سے مال دی مالم راک او دا سے پویا دی مالم راکلا چې زم دقه سے مالی زما او دې پنے کلار کې لګو جمعات پہ جوړوم لار پہ جوړوم حج پہ کوم عمره پہ کوم مسکین لا فقیر لا نیکانو لا ورکوم ګوره یو مال لګی پنے کلار کې بلې تمنا کئی ارزو کئی پسخیگی حضور پاک فرمائی اجرهما سواء د دوارو اجر او ثواب برابر دے جو سړی دی اولید چې هغه پنے کلار کې مال لګئی
او تو پس خیگی چه خدای کدا سے مال زمام وے ما بم دا سے کول دا اغا برابر ثواب تعالی اللہ در کئی اجرهما سواء حدیث کے رازی وی بل دا سے سڑے دے چه مال خوشتا خو علم و پویا نشتا نو مال پا غلط زے کے لگے سنماگانے پی گوری ڈشونا پی گوری پردو خضو باندے لگئی پا جوارو کے لگئی پا مردارو کے لگئی وہ رسونا گناہ گٹی بل سڑے دے سالورم او یرا کدا سے مال زماوے ما بم سن مال چکر لگاو ما بم پکلبونو تا چکر لگاو ما بم دغه سے شراب سکل ما بم دغه سے پودونو کے اسرافونا کول ما بم دا سے دا گناہ کارونا پہ کول حضور پاک فرمائی اجرهما سواء وزرهما سواء دا غمخ کے سڑی چی اگا دا گناہ پلار کے مال لگئی او دا بل چی دقا تمنو سوچ کے دوارو گناہ برابر دا نو پس خیدل غیبتا جیز دی خو پنے کے گورے خراب شیطا بنا پس خیگی نو حسد خطرناک گناہ دروں ابو جہل کسے چلو دے حاسدو دیر لوی حسدو دا حضور پاک سا نبی علیہ السلام مبارک بدشپی دا قرآن شریف تلاوت کو دا کورون دیوالیو نا خوبدا سینو لکا زمون پشان غٹ غٹ اونا دا پردی دا رواجو اغا زمانہ کی دا پردی دا احکامات ابنو نازل نو جی حضور پاک با تلاوت کاؤ نو بار بخل کورے دا نو تاسو خپلا سوچو کہ چی دا قرآن شریف تلاوتی او بیا دا نبی علیہ السلام دا مبارک خلینی چی اغی کی خوان بزونو دا خلق و مخ کی بدا مشران کافران نراتلل او پت براتلل چی منگ دا دن سوورو چی دا دی سوئی کہ دا خلق و مخ کی اورو بیا برا باندے خلق بدگمان شی چی پخپلے اورے و منگ تی منے کوئے درے کافرانو پا مکہ کی دا زمانہ کی غٹ غٹ کافران یو ابو جہلو یو اخنس ابن شریقو یو ابو سفیان رضی اللہ عنہ رسو مسلمان شوے دا درے والا دا شپے پتیار کے راغلی دی او دا پیغمبر علیہ السلام دا کورنا یو دے بل دے ناستی چی دا خبر منگورو دا شپے پا زورت دے چی سوئی چی دا دے سوئی ماسخوتن نا پیغمبر علیہ السلام دا قرآن شریف تلاوت شروع کرے حضور ابتاقوم دا کشف خاوندو نو خشوق سر لگیا دی تلاوت کئی پا شوق سر تلاوت کئی او دا درے والا ورطا دا قصے ناستی او اغا تلاوت دا پیغمبر علیہ السلام اوری چرانا لگے دلی دا او حضور پاک مبارک تلاوت بن کرے دے او دوی درے والا روان شوی دی نو پلار یو بل سر ملو شو ایو بل توی سدے کون توی شو پا یو بل کنا اولی تاس کول ابل ورطوی تاس کول ولی رات لے دا اخنس ابن شریق کی سپین گیرے ہو دیوی اللہ کدا سے کار دی چی بس پا یو بل خپیو مونگ تا پتر جسل راغلیو تا دے الک دے خبر اور دول راغلیو خدا سے بکاو چی بیا با نرازو کدا مکی دے خلقو مونگ اولی دو چی دی خو مونگ منی کئی او پخپلا طولش پر آزیو دا قرآن اوری دا طول بگوری مسلمانان شی نن بزا مونگ دا فیصله یو بل سر کلک خبر بی چی بیا بدل نرازو ویخا چی ماسخوتان شو دا ار یو پلک دا سوچ چی نور دو قسم کرے نرازی راشد بلار جو ابلم ہوئی ابلم ہوئی لکا پلک اگا خارخ لگے دلے دے دا حضور پاک دا مبارک خلی دا قرآن شریف دا لستلو دا خارخ پلک پروت بیا ار یو راغلے دے زینے بدل کری دی یو گھٹ کے ولار دی بلبل گھٹ کے بلبل گھٹ کے نبی علیہ السلام مبارک بیا دا شپی دا قرآن شریف تلاوت کو دیو دا غوگی خو دے چی سار شو روان شوی دی بیا یو بل سر ملو شو یا لکا تاسی چی قسم کرو چی نبرازو وی تا چی کرو چی نبرازو ابل توی تا چی قسم کرو یا رب از غلطی موکلا خان خو بیا بنرازو کدا مکی دا خلق مون خبر شو چی مونگ تی منی که یو پخپل طولش پورتا ولاړی وردا طول با مسلمانان شی یقینو ساته پدری مشپا بیا را روان شو او ار یو لکی وجدا نور دو نرازی قسم می کردی راشد بلار شب نور خسو کسی نرازی خدا خارخ لکی لگی دلی دا سو نخشتا آواز دی دا سو مرخواگی اخکول خبری دی یہ لگی وورو بیا شپا وطا تیرا کردی سحر بیا یو بل سر ملو شوید بیا یو بل سر قسمون اکڑی چنن نپس بنرازو یہ سار وقتی شو کنا اخنس ابن شریق پاک سپینگی و کونٹی رواغشت
لار د ټولو نه مخکې ابو جهل ورې ورته ووه. د ده نوم عمرو بن هشام. عمرو بن هشام 3 ورځې تاره دې هلک دا خبرې واورېدې. رښتیا وایه ستا دې په خپلو خدایانو قسمې دا هلک څنګه دی او دا خبرې څنګه دی؟ وی اخنسه چې قسم دې راکړه که نه دا رښتونی پیغمبر او چې دا سوی دا رده خبرې نه دي، دا د بل چا خبرې نه دا رده کېدی نه شي. وی ملګري کېږو نه ایمان پې نه راوړو. وی چپ مشر زیم او پیغمبري دته ملاویږي. د عربو مشر زیم پټکې د مشرۍ زما په سر، جرګې زه کوم، فیصلې زه کوم، عمر زما زیات او پیغمبري دته ملاویږي. ولې دې پیغمبر شي؟ ګوره حسد یې لکې راغی. ابو سفیان له ورغې ورې ورته ووه چې بار راووت ابو سفیان تا 3 ورځې له دې هلک دا خبرې واورېدې، رښتیا وایه. وایي چې رښتیا را باندې وایي دا هلک دروغجن نه دی او چې دا کمې خبرې ده زمونږ واورېدې زمونږ پړه کې لارې جوړې کړې دا د ده خبرې نه دي، دا د بل چا خبرې دي. دی رښتونی پیغمبر. نو ابو سفیان ملګری کېږي نه؟ وایي ښه یو یتیم به راځي زمونږ به مشر کېږي. د قریشو سردار خزیمه لوی قوم ما پسې ولاړ دی. ګوره د دواړو پړه کې هغه حسد و. ابو سفیان نه خدای رستو حسد و الله مسلمان کا او ابو جهل په هغه حسد کې پاتې شو. نور اسم نو صرف دا حسد چې دا هلک دی کشر دی دی ولې مشر شو، دی یتیم دی دله خدای ولې پیغمبري ورکړه. د ده خو مور هم په ماشوموالي کې مړه ده، مال دولت هم نشته، دی به څنګه زمونږ مشر او پیغمبر به او زمونږ بادشاه به. دقه حسد کم دیتے ابو جہل رسو. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائے وی دا بدر پا جنگ کے زمان یو طرف تا و بل طرف تا دوالا کان ولارو یو نم معاذر بل معاوز وی دی یو را باندې سکندارو لگونا چی ما وطاو قتل وی دا سیکڑے ما وقتا کا وی میں چی بچے والے وی ابو جہل پی جانے میں چی آؤں وی ما تپی سکے وی لاول خوی زه او یریدم چې خوا کې مې یو خام نوجوان دی بل خام نوجوان دی جنگ کې سړی په مرګري ډاډي که دا رانو تښتېدل څه به کېږي. وی ما ته ابو جهل پیژنې مې ورواره تپی سکې یاره وی زمونږ د پیغمبر لوی دشمن دی او که ما نن ولیده نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې مري. خوا کې مې رور ولاړ دی ګورې هغه ته غږونه کړي وی دې کې هغه رور سکونډاره ولګونه وی چې مې غوږ ورښکته که وراره سوی وی ابو جهل پیژنې ما وی او ته پې څه کې یاره وی زمونږ د پیغمبر لوی دشمن دی او که ما ولید یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې مري. وی زړه مې غټ شو مې چې شکر دی لکان خو واړه دي خو مضبوط دی. وی ابو جهل راښکاره شو ما ورته اشاره وکړه چې هغه دې په هغه اس دی سور دی دواړو ورمنډې کړه بېغمه کړه. حضور پاک چې جنگ ختم شو وی څوک به لاړ شي ابو جهل به وګوري چې څه شو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی وی زه ورله وی ده کې لږه غوندې ساه وه لاس پې یې یخ وړقولی نه شو. وی زه ماشوم م یو څپېړی مخکې والی ومه وی مې چې راشه خپل بدل تی واله وی په دې سینه مې ولې یو مضبوط ټوپ وو. وی ما ته وی د پلانکې زویه دومره لوړه سینه ورې د چالي دي وی میں چی سینہ خود لوڑا دا خو سر دا نا پری کوم وی سپی کے وی میں چی پیغمبر علیہ السلام لیوڑم وی راتوی چی زما سر پری کے لگ اگدی پری کا دی سینے سرا چی زما سر پنور سرونو کی پروتی دا سردار سر بخیر میں چی دار ماندل رجو اگد پری کوم خو یو تپوستا نکوم چې کم اوس خو اسې مرګري درنو تښتېدل او چاړه مې ورپسې راوې سجدا دله پرې مره اکدم. اوس دې د نبي علیه السلام متعلق څه خیال دی ځه وایه. وی راته وایي چې زما د په لات او په عزا او په منات قسمې په خپلو خدایانو چې د کم وخت نه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو نن مې هغسې بدي شي. دومره حسد دومره بغض دومره کبر وی چاړه مې پې کېښود او سر مې ترې پرې کړ او نبي علیه السلام مبارک له مې راوړو خپو کې مې ورته وغورځو هذا رأس عدو الله ابي جهل دا د الله د دشمن د ابو جهل سر دی واله د الله رسوله.
حضور پاک د شکریه نه د الله د شکریه لپاره سجده وکړو منځ وکړو دا حسد دی ګوره ابو جهل کم ځای ته ورسو شیطان کم ځای ته ورسو عتبه امیه کم خو رسول او عبدالله ابن ابی د منافقانو سردار کم خو رسو قابیل کم خو رسو حسد خطرناک شی دی خدای دې ته موږ ساتي حسد نه توبه وباسه او د چا به څوک څوکي یو سړی چې چا سره حسد کوي دا ګوره خدای سره جنگ کول دی ځکه دا نعمت چې ته ویدلی دی دا نعمت ولې ورکړی دی دا خو الله ورکړی دی نو ته په خدای اعتراض کوې دا مال د ده ولې دی هلکه الله ورکړ خدای نه پوهېږي څه تا خو په خدای د ناپوهه ګمان وکړه چې خدای جوړ نه پوهېږي زه پوهېږم دا حسن دی ولې ورکړ او دا علم دی ولې ورکړ او د عزت دی ولې ورکړ دا هر څه الله ورکړي دي نو د ده دا خیال چې د الله غلط کار کړی دی او یا دا خیال چې الله نه پوهېږي نو دا خو ته په خدای سره دشمني کې خدای سره ډغره وی ظالمه او یاد وساتئ او به کې د چا څه چې څوک چا سره حسد کوي نو لږ ورې خپل خوري زه اکثر طالبانو ته دا ویم د حسدي سړي دپاره دا سزا ډېره ده چې هغه خپل خوري بل چا ته ضرر نشي رسول ځان له دېړو خوړه نیک بخته دې په دې تلاوت وکړه ذکر وکړه داسې کې چې د حسدي غیبت به کې دا د یوه ګناه وګټله چې د حسدي ورسره دروغ به پې وی دا د دویمه ګناه وګټله چې د حسدي بغض به ورسره کې دا د درېیمه ګناه وګټله چې د حسدي ډز به پې کې دا د څلورمه ګناه وګټله چې د حسدي روانه به ورسره کې دا د بله ګناه وګټله څومره ګناهونه شو چې چا کې حسدي کبرجني کبر بکې دا د بله ګناه او دا ټولې ګناه کبیرې دي غټې غټ ګناهونه دي قارون د موسی علیه السلام د تره زوی و د تره سکه د تره زوی هغه حسد و موسی علیه السلام سره دا موسی دی ګوره د فرعون په کور کې لوی شوی دی د فرعون غلام دی او د هغه کور کې لوی شوی دی او بیا بارې ټول وخت تیر کا او هغه ته پیغمبري ملاو شوه او ټول بني اسرائیل ملګري دي او زما ډېر لوی مال دی دولت دی او زه خشته مې او ما ته پیغمبري ملاو نه شوه دا ولې په دې حسد کې پروت و قرآن شریف کې الله وایي وی قارون له خدای دونه مال ورکړی و چې د مال د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې یو کس دو کسو دریو کسو د هغه کنجانې نه شوې ګرځولې او یو ځل وي د اختر ورځ وه په یو لوی شان او پروټوکول کې راووته خشته جامې یې چولې وې او کالیګانې یې چولې او بنګړي یې چولې او پخوا به د سړو هم بنګړي یې چول لکه دا ګړی چې زمونږ خلک اچوي او خشته جامې او پیزار او څوک نوکران ترې مخکې ځغله او څوک ترې وروسته ځغله او اټینشن او منډې تړلې چې کوم خلک وو دنیادار هغې وی اوهو ارمان که داسې عزت او مال زموږ وي لکه د قارون چې دی او چې کوم نیکان بندګان هغې پام کوی ګورې دا د دنیا لږ مال دی او د قارون سپیره ژوند هم برباد دی د موسی علیه السلام سره حسد لري برداشت یې نشو کولی د موسی علیه السلام نو یو ښځه یې ولمسوله وی چې کله موسی علیه السلام تقریر ته پاسي نو ته به پاسې الزام به پې ولګوې چې د ما نه د ګناه مطالبه کړې دومره لکونه روپۍ به دله درکړم پیسو ته خو څوک نشي ټینګېدی چې موسی علیه السلام څنګه تقریر ته پاسېد د دنیا مجمع د بني اسرائیلو ناسته ده قارون هم پکې ناست دی چې د نن به زما رترز وي موسی علیه السلام ذلیله شي رو عزت چې خدای چاله ورکړي قسم په خدای کې د څوک اخیستی شي او چې خدای څوک ذلیله کړي څوک هم ولې عزت نشي ورکول جنۍ پاسېده بیا کېناسته لی نشو کولی بیا پاسېده بیا کېناسته بیا پاسېده بیا کېناسته حضرت موسی علیه السلام پوه شو قارون ورته وایي جنۍ څه وی ولې پاسېدې مطلب دا چې چا به خبره کوه ابه کېناسته بیا به پاسېده قارون ورته څه وی پاسې او کېنې موسی علیه السلام پوه شو جنۍ ولې پاسېدې وی صاحب ما نه غلطي وشوه یو مقصد له چا راله پیسې میسې ویلي دي چې دا خبره به کې خو د خدای نه یریږم نه ویم وی چا درته ویلي دي وی دغې قارون څه راته ویلي دي وی په موسی علیه السلام باندې الزام ولګوم خو الله نه یریږم د خدای پیغمبر مخ نه دې رونورانیت او رڼاګانې خیږي زما توبه ده ما معاف کا
نو هم دا خبر نکو. موسی علیہ السلام خوم جلالی سړیو ویخه قارونه دومره بغض ما سره لري دومره حسد لري زه ستا پیسې تا بچ کی زمکې ته وی راکاږه زمکه وتوشته دو قارون پکې نه نوال چغه وای 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 وی راکاږه مره پوره سینې پوره مره پوره سره پوره زمکه خطه کا. نبی علیہ السلام فرمائی وی په دقه خپه باندې الله جمدې ساتلې دې په ځمکه کې تاویږي او تر قیامت پورې به دغه چورلیږي او تاویږي به. رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام ته فرمائی وی سونه چغې درته واله چې موسی دا ما توبه را معاف میکا حیرت رضوی معاف میکا دا ما توبه دا ویرو معاف کاو دینا وی اللہ پا میں الزامو لگاو او زیر سوا کولم ما ذکر معاف نکاو وی کمال یو چغم را کردی و ما بخوا پتہ الزام خو پا میں الزامو پیغمبر خدا خدایوی یو چغم والی و ما معاف کو غسپیرتا تا چغی والی ما تا چغی نوالی. حسد دون خط قارون کم دیتا ورسو مال پاتې شو په دنیا کې خزانه هم پاتې شوې دولت هم پاتې شو لار د ځمکې پتل کې اوس هم تاویږي راتاویږي. نو خدای هم د حسد ساته بالکل به حسد نه کې توبه به وباسه. لکه به هم دا وایه دا شیطان سړی تا چې دا څیزونه خامخا شیطان د انسان دشمن دی دا سړی ته خامخا دا وسوسې اچوي. نو حسد به نه کوي پس خیدل کولی شي چې خدای دله دې مال ورکړه دې نصیب کې ددنا دانویم چی رد دینی مالم خدای دا سرا کے او پا نیکو کی با پس خیدل کے چی خدای دی پا دی مال کی نیکی کئی پا دی علم کی نیکی کئی خدای چی زم دا غسی نیکیو کم نو اغسی اجر بدل خدای پاک در دا بنوی چی رد دا مال ولی دی او دا علم ولی دی او دا حسن ولی دی او دا بچی ولی دی دیتا حسد وی دا خطرناک شیر اللہ دیتی منگا وساد دو کے اللہ منگ دا حسد و دا بغض نو ساد. الہ العالمین کا متوجہ کی بغض و حسد دا مسلمان سر راغلی خدای توبت و باشورات معافیو کی خدای منگ دا کبر نو ساتے خدای منگ دا دنیا و دا آخر دا عذابون و مصیبتون پامن کے ساتے. بعض دوستان دی بیماران دی چاہ منگ تویلیم دی چی مرضون دی کورونو کے دا بعض خلق پا وجودونو کے اللہ مریضان اللہ شفا ورکی خدای قرض داران دا قرض نخلاص کے منگ دا حلال و فراخ رزق نصیب کے اور جے کم کسان مردگان وفات شویری پروردگارا تا آخرت بھی برکتون نصیب کے او تے مغفرتون نصیب کے. اللہ زمونگ دی جمعی لچی سمر مرگری لری لرزین راغلی دی خدای دا طول دا حاجتون پورا کی او دا مشکلاتو او دا مصیبتون و دشمنون اللہ پا امن و امان کے اساتے. آخر وقت بخلی دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دا سی وظیفہ خواہ چی انسان پہ دا غلط فطرت نہ بچ کے گی. دا سحر کے نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چی سل کرت سوک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر وی نخدے بے دا غلط سوچونو او دا شیطان او دا پیریانو او دا غلط فکرونو نساتی. لا الہ الا اللہ وحدہ